دا د الله فضل دی چې مونږ الله انسانان پیدا کړو. ټول وای الحمدلله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو نن د باندې د زینت المحدثین شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه یو مختصر کلیپ اورم چې هغه د انسان متعلق کړی دی. د یو کس سترګې خراب شوی وي او سترګې څنګه خراب وي چې باڼه یو قدرتي طور باندې نه و، نو باڼه څه هغه ضرورت لري او کم هغه فواید دي د بڼو، هغه شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه په دې ویډیو کې بیان کړي دي. تاسو یې واورئ. او کل شکل راکا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. من په سلوربولي نه ګرځو، په خپلو خپو ګرځو. روغ لاسونه یې راکړل، روغ سترګې یې راکړې، روغ اندامونه یې راکړل. د ګرمۍ او د یخنۍ د بچو عقل، سوچ، فکر انتظامات یې راکړل. دا د خدای لوی نعم. یو کتاب کې مې د سترګو قتل، د سترګو دا باڼه نه دي، نور خو به وروستو پرېږدو. دا باڼه د یو سړي قدرتي دا باڼه نو، سترګې وې باڼې نو هغه به سترګې خوږېدې، سوځېدې به. ډاکټر له بلا، ډاکټر به وله د سترګو صفۍ وکړه، بیا به سترګې سوځېدې، بیا به ډاکټر له منډه. مشر ډاکټر له لاړ، هغه وې ستا د سترګو کې دوړه ګرد پرېوځي. او رښتیا خبرې پاک کور کې که په میز د پاسه ته وګورې نو یو دوړه به پې پرته وي. په دې هوا کې دا ګرد و غبار منډې تړلې وي. دا هوا ټوله د دوړې او د ګرده ډکه ده، دا د الودګۍ نه ډکه ده. نو پاک لوښې د المارۍ نه راواله او ته پې داسې لاس راکاږه نو دا لاس پرې د دوړې نه ډک شي. وی ستا د سترګې ته دا دوړه رسي نو ته به دا مهرباني کې چې به سترګه اینځه، هر وخت سترګه لمده ساته. چې څو ورځې سترګه لمده کړه، سترګې سوځېده. ډاکټر له لاړ، وی د سترګو د اوبه بندې که، د اوبه ستا سترګې ته دومره ورسېدې چې هغه اوبه نقصان ورکوي. ډاکټر صاحب زه څوکمه، وی پته ولګېده چې دا ټول مسله د دې سترګو د بڼو ده. نو ما اړه کې سوچ کاو، مې دا ګاډی چې کله رواني او باران شي دا شیشه تته شي، نو یو شی دی هغه د پلاستیک او څه ورته وایي، ویفر ورته وایي. هغه ویفر پې د پاسه ګرځي، دا شیشه درته پاکوي، خاوره خټه هغه اوبه ترې لرکوي. دا باڼه خدای په دې سترګه کې قدرتي ویفر پیدا کړی. دا دوړه ده نه لرې کوي، دوړه دې سره نښلي، سترګې ته یې نه پرېږدي. هغه ویفر به ته په لاس باندې وی نو ښکته پورته کېږي به، او دې کې قدرتي خدای داسې بټن لګولی دی چې فورا ښکته پورته کېږي، ستړی کېږي پې نه. نه مشین سوځي، نه مشین فیوز کوي. هغه ویفر به هغه پلاستیک خراب شي نو بیا به دې مصري له چې دا بدل کا، دا صفای پوره نه کوي. او دا داسې ویفر خدای ستا سترګه کې پیدا کړی چې تر مرګه پورې دی اس قسمه تبدیلی تا او پرزو بدلولو ته ضرورت نشته. دا پوټې باڼه چې مونږ ته ښکاري دا څومره قیمتي دی.